وسلم او فرمایل وی اغا سړی به الله ضرور بخي چې کم سړی میلمه ته بالغ کینی، میلمه ته بالغ کی دی او د میلمه اکرام کوي. نو د میلمنو راتلل او میلمستیا ورکول دا د الله د طرف نه په بنده باندې یو لوی احسان دی او دا بوج ګڼل نه دي پکار. دې سره رزق کمیږي نه، دې میلمه سره رزق کې ښه برکت راځي او ښه خیرونه او برکتونه پکې رانازلیږي. نو صحابه کرامو به داسې حالت کې صدقې کولې. نو الله وی والذین لا یجدون الا جهدهم، او هغه کسان چې هغوی نه مومي الا جهدهم مګر خپله مزدوري، صرف دغه د لاس خپې مزدوري ده او د هغې نه صدقه کوي. لکه نن دور کې چې دیاړي مار دیاړي وکي او ماښام د خپلې دیاړۍ نه صدقه ورکي، دا به څومره د اخلاص نه ډکه صدقه وي. نو لا یجدون الا جهدهم، نه مومي هغوی مګر مزدوري خپله. فیسخرون منهم، نو دی مسخري کوي په هغوی پورې چې دی به په یو سواد کجوري صدقه کړي نو دی به جنت وګټي، دی به په یو سواد کجورو باندې جنت ته لاړ شي. نه، الله تبارک و تعالی نیتونو ته ګوري. انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دار و مدار چې دی هغه موقوف دی په نیتونو باندې. الله به د اعمالو طول کوي، وزن طبقات شي. نو فیسخرون منهم، نو دی مسخری کوي په هغوی پورې. سخر الله منهم، لفظي معنی خدا معلومیږي چې الله به مسخری وکړي په دوی پورې. نه، سخر الله منهم، الله به سزا د مسخرو ورکي دوی ته. دا دوی چې نن دی پورې ټوکې کوي، حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت را روانه ده، دا مؤمنان به پورې بیا خاندي چې دا هغه و چې هغه دنیا کې به یې مونږ پورې خاندل، هغه پشموزې به یې را پورې کولې. نو سخر الله منهم، الله به سزا د مسخرو ورکي دوی ته. ولهم عذاب علیم، ولهم او د دې دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. الله تبارک و تعالی دوی له په آخرت کې یو دردناک عذاب ساتلی دی او د حق عذاب به الله ورکوي.